بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به تاسو نن یو ټاپک ډسکس کوو چې هغه د IMF. یعنې موږ په عام یو روټین کې دا الفاظ اورو IMF قرض یې واغست واغست، یعنې موږ به دې باره کې نن ځان کلیر کوو، ځان د دې باندې پوه کوو دې لپاره چې کوم ټیسټ وي، یعنې کوم جاج لپاره کوم انټرویوز وي یا ټیسټ وي، په دې کې دې نه خامخا هغې کوېسچن رالي او تپوس نه کولی شي. صحیح ده؟ ښه، اول په دې باندې ځان پوه کړه IMF مقصد څه دی، مطلب یې څه دی. صحیح ده؟ دا یو بین الاقوامي مالیاتي اداره ده. صحیح ده؟ او د چې کوم دی چې کوم مقصد دی عالمي چې کوم تجارت دی دې له فروغ ورکوي، دیو چې کوم سټیټس د کومه ناره ده. صحیح ده؟ دی دا خبره کوي. دغه رنګې د روزګار چې کومې دي اعلی موقع پیدا کول دي. صحیح ده؟ دغه رنګې چې کوم اقتصادي حالات دي دا ښه کول دي. صحیح ده؟ د غربت کمی راوستل دي او پایدار اقتصادي حالات دا برابرول دي. دا دیو ناره ده. صحیح ده؟ خو داسې د خولې ناره ده، عملي دې باندې دی کار نه کوي. صحیح ده؟ عملي دې باندې کار نه کوي. ولې چې کوم یو ملک مسایلو کار شي او دې ته ورشي د قرض لپاره، نو هغه مزید هم مسایلو کې اضافه وکړي. یعنې مثال د پاکستان درواله چې پاکستان د دې نه اوسه پورې 23 بار قرض اخیستی دی. صحیح ده؟ پکار دا وه چې پاکستان کې اقتصادي حالات صحیح شوي وي، غربت کې کمی راغلی وي، روزګار موقع پیدا شوي وي، لیکن د دې باوجود چې پاکستان نور هم د مسایلو ښکار شوی دی. صحیح ده؟ اول په دې ځان پوه کړه چې IMF چې کوم ابریویشن دی، یعنې کوم مخفف الفاظ دي، دې کوم مقصد دی دا دی انټرنیشنل مانیټري فنډ. دا یو بین الاقوامي مالیاتي اداره ده. صحیح ده؟ دې چې کوم قیام شوی دی، دا اسټبلیش شوی دی، جوړ شوی دی، دا چې کوم جوړ شوی دی دا په 1944 کې وجود کې راغلی دی. 1944 کې جوړ شوی دی. دا د یو اهم کوېشن دی، ځان سره ذهن کې کېنوه. دغه رنګې دې کې چې کوم دویم کوېشن کې دی چې هغه دا کې دی چې کوم هیډ کوارټر دی، هیډ کوارټر. صحیح ده؟ دا واشنګټن DC کې دی، یعنې واشنګټن DC USA کې راځي، امریکا کې. دا هم په دې کې یو کوېشن سانه کېدی شي، راتلی شي. ها، دغه رنګې دې چې کوم یعنې ممبرز دي، یعنې د IMF چې کوم ممبر دي، ممبرز سټیټ ممبر دي، دی 190 دی ممبرز دي دی IMF. دا هم یو اهم کوېشن دی، ذهن کې کېنوه. دغه رنګې دې چې کوم ګورننس دی، یعنې ګورننس دی، دا دې چې کوم کار کوي، کوم کار دی دی د هر یو ملک نه د ځان سره یو ګورنر اخیستی چې هغه بیا مشتمل وي په BOG باندې، بورډ آف ګورنر باندې. صحیح ده؟ هغه دې سره رقمګي بیا کار کوي. دې دا ګورننس دغه طریقه ده. صحیح ده؟ دغه رنګې دې چې کوم سورسز دي، سورسز ذریعه څخه دې اوسه کرنټلی موجوده وخت کې چې کوم یعنې ډالر موجود دی. صحیح ده؟ ډالر دا دی 1 ټریلیون ډالر دې سره موجود دي. صحیح ده؟ ها، دې کې یو اهم کوېشن دا هم دی چې کوم په دې کې ټاپ 5 کنټریز دي، دې باندې انتهایي ډېر قرض دی. صحیح ده؟ دې کې چې کوم ټاپ 5 ملکونه دي په دې باندې IMF ډېر زیات قرض دی، چې په دې کې په اول نمبر باندې زموږ سره کوم ملک دی پاکستان نه دی ورغلی. صحیح ده؟ هغه ارجنټینیا دی، ارجنټینیا دا ټاپ باندې دی چې په دې باندې تقریبا 46 بلین ډالر دي، 46 بلین ډالر دي، یعنې په ارجنټینا باندې IMF 46 بلین ډالر قرض دی. صحیح ده؟ بیا په دې کې چې کوم په دویم نمبر باندې دی هغه بیا دی ایجپټ. صحیح ده؟ دې باندې دویم زیات قرض دی. په 3 نمبر باندې چې کوم ملک دی او هغه ډېر قرضدار دی هغه دی یوکرین. دغه رنګې په 4 نمبر باندې چې کوم ملک دی په دې کې هغه دی ایوډر. صحیح ده؟ او چې کوم په دې کې په 5 نمبر باندې دی هغه پاکستان شریف دی. پاکستان تقریبا چې پاکستان باندې IMF چې کومه قرضه ده هغه 7.4 بلین ډالر ده. صحیح ده؟ معلومات چې دې نه تاسو ډېر څه زده کړي وي او ذهن یې پرې کلیر کړی وي.